چې الله رب العزت سمیع ذات دی، بصیر ذات دی، اوریدونکی دی او لیدونکی ذات دی. دی جمعه باندې به انشاءالله موږ بحث کوو چې الله رب العزت عالم الغیب، د غیب علم، علم غیب دا خاصای خداوندی ده، یعنی دا د الله رب العزت خاصه ده چې الله رب العزت غیب باندې عالم ذات دی. با دی دنیا کی عموماً سلور سیزونه داسې دي چې خلک هغې طرف ته د علم غیب نسبت کوي. سلور سیزونه او چونکې دغه سلور سیزونه داسې دي، دا سلور سیزونه داسې دي چې دا په قوت او طاقت کې لږ د عامونه سیوای. نو اول نمبر په دې سلور واړو سیزونو کې هغه دي فرشته، او دویم نمبر دی جنات، او دریم نمبر دی انبیاء علیهم السلام، او څلورم نمبر دی اولیاء الله. نو چونکې دو بعض اوقات داسې کارونه کولی شي چې نور خلک یې نشي کولی، نو خلک ورته نسبت د علم غیب کوي چې یاره دو سره علم غیب دی، حالانکه علم غیب خاصه د الله تعالی ده، د الله نه سوا بل څوک عالم الغیب نشته. د غیب علم صرف الله ته دی. دا د الله رب العزت یو صفت دی او دا مخلوق له نه دی ورکول پکار. د الله نه ما سوا چې څومره دی دا مخلوق دی، دا که فرشتي دي، دا که جنات دي، دا که انبیاء علیهم السلام دي، او که دا اولیاء الله بزرگان دي، خدا ټول مخلوق دی. او مخلوق له الله رب العزت چې کوم علم ورکړی دی، نو صرف هم دغه علم باندې پوهیږي، د دین علاوه کوم علم چې الله نه دی ورکړی نو هغوی ته د غیب علم نشته. اول نمبر زموږ سره دی فرشته. د فرشتو په باره کې دا عموماً ذهن کې د هغو طاقت او د معمول نه هټ کر د هغوی کارونه انسان ویني یا واوري، نو د په ذهن کې د هغوی د علم غیب تصور راځي یا هغې ته نسبت کوي. لکه څنګه چې په مشرکین مکه وی وی دا فرشتې د الله تعالی لونه دي، نعوذ بالله، د الله تعالی لونه دي. چونکې الله رب العزت ولا طاقت ورکړی دی. فرشتې هغه مخلوق دی جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفه. فرشتې یو نورانی مخلوق دی او خپل شکل چې په کم شکل کې وغواړي بدلولی شي. دا ول الله یو طاقت ورکړ. حضرت جبرائیل امین علیه السلام په باره کې راځي چې دومره طاقت ول الله رب العزت ورکړی دی، د ځمکې نه د اسمانه پورې 500 کالو مسافت دی. د دې ځمکې نه اسمانه پورې د 500 کالو مسافت دی، او بیا د قشان و اسمانونه دي، او د هر اسمان دغه فاصله د 500 کاله مسافت دی. او جبرائیل امین علیه السلام له الله تعالی دومره تیز رفتار ورکړی دی چې جبرائیل امین علیه السلام با په یو ورځ کې 100 ځله د نبی علیه السلام خواته حاضرېدو، د الله پیغام به یې راوړه، وحي به یې راوړه.
دومره طاقت الله رب العزت جبرائیل امین علیه السلام له ورکړی دی چې کله قوم لوط د لوط علیه السلام قوم الله رب العزت د هغې د تباه کولو د هغې د صفای هستۍ نه د میټاوهلو فیصله وفرمایله الله رب العزت جبرائیل امین علیه السلام راولېږو دومره طاقت دی د جبرائیل امین علیه السلام چې د قوم لوط غونډه بستي دا یې صرف د دې قچې ګوتې په څلورمه حصه باندې صرف داسې وواله او دومره بره یې وړه چې اسمانونو ته یې ورسول الټه یې کړه او د هغه ځګینه یې واپس د ځمکې ته راوړه دومره طاقت الله رب العزت دې فرشتې له ورکړی جبرائیل امین علیه السلام یوسف علیه السلام رونو کوی ته ورغورځاو الله رب العزت جبرائیل امین علیه السلام د اسمانونو نه راولېږو ما تاسو ته رفتار ته وګورئ یوسف علیه السلام لا کوی ځمکې ته نه دی رسېدلی جبرائیل امین علیه السلام د اسمانونو نه رسېدلی دی دومره رفتار یې دی او یوسف علیه السلام یې بغیر کې کېچ کو راوي او په آرام یې کې دومره رفتار ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام علی ذبح کوي او د ذبح دورانیه سوري سړی سوچو کنه صرف چړه راکودل دي او جبرائیل امین علیه السلام د اسمانونو نه ګډ راغستې دي او په دغه دورانیه کې په دغه حاضر کړي دومره طاقت ول الله رب العزت دې فرشتې راوړي لیکن آیا دې طاقت ته موږ وګورو نو آیا د هغه د عالم الغیب د علم غیب نسبت موږ ته کولی شو چې د سره د غیب علم دی نه شریعت د دې اجازه نه دی ورکړي علم غیب خاصه د الله رب العزت د بل چا سره نشته او که هر فرشته جبرائیل امین علیه السلام د نبی علیه السلام په مجلس کې ناست نبی علیه السلام تپوس وکړو متى الساعه قیامت به کله راځي جبرائیل امین علیه السلام سره که د غیب علم وي نو د جبرائیل امین علیه السلام به ورته ویلې وي چې په پلان کې تاریخ باندې به قیامت راځي جبرائیل امین علیه السلام عجیب جواب ورکړي جبرائیل امین علیه السلام ورته ویل الله رسوله تو چې اچانه تپوس کې نو تاسو خو په خپل زمانه خپوي زستانه ډیر نه یم فرشتي سره علم غیب نشته کوي نو دلته به ویلې وی کنه که علم غیب وسره وی نو نبی علیہ السلام ته به د غیب علم ورکړی وی کنه چې قیامت به په پلان کې تاریخ راځي پلان کې کال کې راځي غیب علم سره نشته د یوې فرشتې سره هم نشته یې سړي ذهن کې دا راځي چې یاره جبرائیل امین علیه السلام سره خو نشته خو د دې نورو سره خو به یې که نه د یو سره هم نشته الله رب العزت فرشتو ته وفرمایل انی جاعل فی الارض خلیفه زه په دې ځمکه کې خپل خلیفه جوړوم خپل خلیفه پیدا کوم انسان فرشتي ورته وایي قالوا اتجعل فيها تو پکې هغه سړی پیدا کې هغه مخلوق په پکې پیدا کې من يفسد فيها په دې ځمکه کې فساد کوي او ويسفك الدماء اینه بدوی دی او بل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اے الله مو خستا پاکي بیانو ستا بڑائی بیانو ستا تقدس بیانو لہذا د بل مخلوق د پیدا کولو ضرورت څه دی الله رب العزت څه فرمای انی اعلم ما لا تعلمون
زما سره چې کوم علم دی نو هغه علم ستاسو سره فرشتو نشته. الله تعالی فرمایي نشته او انسانان وایشته دا الله د علم سره مقابله کوي. الله تعالی فرمایي د غیب علم ما چاله نه دی ورکړی. نو علم غیب خاصه ده د الله رب العزت. هغه علم چې کوم ماته دی هغه علم ما تاسو نه دی درکړی. وعلم آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نومونه وښوده تعلیم یې ورکو. اوس فرشتې او انسانان دواړه په یو مجلس کې ناست دي. یو انسان دی او ډېر ښه فرشتې دي. د تعلیم د زده کړې دا خوبي ده په انسان کې موجود ده. ډېر زر زده کړه کوي. الله رب العزت دې بیا تپوس وکړو ووایه که نه ما دا کوم نومونه چې هغه چا چاته معلوم دی. فرشتو وایي مونږ ته څه په سمجھ کې رانهله. آدم علیه السلام فر دا نومونه یا الله تاسو واخیسته ما الله تعالی دو فرمایي ما تاسو ته نه وي انسان لذا یو لوی مقام ورکول غواړم د علم په بنیاد باندې. د غیب علم تاسو ته نشته. تاسو خو د صرف برایي بیانوله خو په ده کې څونه صفات دي. د علم والا دی د علم زده کړې والا دی. نو الله تعالی فرمایي چې فرشتو سره د غیب علم نشته. نبی علیه السلام خو یو صحابي راغی اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم په ځمکې په مخ باندې ښایسته ټوټې کمې دي. د ځمکې ښایسته ټوټې مبارکې ټوټې دا کمې دي. کمې ټوکړې داسې دي چې هغه برکتي دي هغه بهترینې دي. هغه ځګونه کم دي او بدترین ځګونه هغه کم دي. نبی علیه السلام صحابي ته ما ته پته نشته چې کله جبرائیل امین علیه السلام راشي زه د جبرائیل امین علیه السلام نه به تپوس وکړم چې ځمکې په مخ باندې بهترین ځمکې کمې دي او بدترین ځمکې کمې دي. ما ته پته نشته. چې کله جبرائیل امین علیه السلام راغی زه به د هغه نه تپوس وکړم. نو دا یو ادب دی چې کله تا ته د یوې خبرې علم نه وي نو په هغې کې خاموشي بهتره ده. د ځان نه بهر مسله کې مفتي نه دی جوړول پکار. نه پوهېږې په یو خبر بس نه پوهېږم ستا کار نه دی. یاره زما دا ذهن داسې وایي ستا دا ذهن څه وایي. ستا ذهن نه چلېږي. ستا عقل نه چلېږي. دلته شریعت به چلېږي. کوم د الله رب العزت د طرف نه راغلی شوی شریعت دی دا به چلېږي. ستا ذهن به کې نه چلېږي. دې وجې نه یو سړی د مسلې اهل نه دی او د صحیح مسله هم بیان کړه بیا هم ګناهګار دی. که غلطه بیان کړه ډبل ګناهګار دی. که صحیح مسله هم بیان کړه ګناهګار دی. تو اهل نه یې ولیکې. هلکه یو سړی ځان نه ډاکټر جوړ کړی که نه ځان نه ډاکټر جوړ کړی دی او یو سړي ورته وایي چې هلکه بهي په ما باندې درد دی څه وکړم او ده ورته مثلا یو انجکشن یاد کړو یا ګولۍ ده چې بهي دا ته وخوره هغې سره به ښه شي او دعوه کوي چې یاره زه ډاکټر یم ټیک ده او هغه سړی ښه شو خو جوزه ټیک ده. خو که مثلا ډاکټر له دا سړی لاړو او ده ورته وایي چې یاره دا پلانکې ګولۍ مې خوړلې وه یا پلانکې انجکشن چا درته لیکلی و یاره هغه پلانکې سړي نو هغه ډاکټر به ورته قاري که نه یا په څه پوهېږي. مسلمانه کم از کم ډاکټر له لاړ شه چې کم د هغه منصب دی هغه پوهېږي. خو که خطا یې ورته لیکلي وه او په دې سړي سټیلو شو نو بیا بېزیل هم کېږي چې بهی ته غلط څیزونه ولې خلک ته کوي. جبرائیل امین علیه السلام د نبی علیه السلام مجلس ته راغی. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو اے جبرائیل ما ته دا ووایه چې د ځمکې په مخ باندې بهترینې ټوټې کمې دي بهترینې ټوکړې کمې دي د ځمکې او بدترینې کمې دي. جبرائیل امین علیه السلام ادب ته غوږ کېدی. څونه لویه فرشته ده لیکن هغه ته هم د غیب علم نشته. وایي زه چې بل ځل راځمه د الله نه به ما تپوس کړي بیا به دله جواب درکړم او موږ ته ځان په تپوس بدې ښکاري. هلکه زه به اوس مفتي صاحب ته یم چې یار زه به مړه
اوس پر په ځخان دي چې غټ سړی مشر سړی په سپینه ګیره او ته په دې مسله نه پوهېږې خیر دی په دې کې شرم څه نشته یو خبرې علم نشته تپوس وکړه چې تا د په علم کې راشي علم کې دې اضافه وشي جبرائیل امین علیه السلام بلې ویلې راغی اې د الله رسوله الله رب العزت فرمایي چې د ځمکې په مخ باندې د ټولو نه بهترینې ټوټې بهترین ځګونه دا مساجد دي او بدترین ځګونه دا بازارونه دي فرشتو ته د غیبو علم نشته علم غیب خاصه ده دا صرف د الله بل دلیل واره نبی علیہ السلام د معراج سفر دی جبرائیل امین علیہ السلام ورسره دی او د اسمانونو سفر کوي چې په کم اسمان باندې هم ورځي نو په دې اسمانونو کې خپل دروازې دي ورننوتو نو په دروازه باندې چې د دروازې کم نگهبان دی کم څوکیدار دی داروغه دی نو هغه ته تپوس کوي من انت ومن معك تاسو کې ټک 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 تاسو کې او استاد سره دا بل څوک دی انا جبريل ومعي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم زه جبرائیل امین یم او زما سره محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم راغلی وس که فرشتو ته د غیب علم وی نو دا تاسو یې ولیکو الکه چې په کیمرې کې سړی وای نه کنه څوک خلکو اوس په دروازو کې لګولي کنه نو بیا څوک تاسو ته ځلګه اول که راځه نو فرشتو خو د خوند لپاره تاسو نه کوي چې څوک او نه فرشته مذاق کوي هغه فرشتو ته علم نو چې څوک یې دروازې نه غاړه